چې د کوم ملګرو په غاښ باندې درد راغی او د غاښ خوږیږي دته پریشانی ده ایمرجنسی ده او د شپه ده دی به څه کوي اسانه وظیفه در کوم چا بسې مه ګرځئ زه داسې ازمودن وظیفې زه ځکه د دې وجې تاسو ته وایم چې ستاسو ته به اله اجازت وي چې کله بل مسلمان ته ورسوئ شعر یې کوي دعوت ورسوئ زما ده نو اله به اجازت وي چې نه شعر کوئ اجازت به نه وي راشئ مطلقي د وسپنې شی که دا د کینچي ده که دا چاکو دی که دا چړه ده که دا ناخون کاټ دی که دا میخ دی خو چې مطلقي د وسپنې شی وي دا به راواخلئ اسانه طریقه ده چا پسې ګرځم ودرې دا به راواخلئ چې دم راواغسته په کم غاښ باندې درد دی دې باندې غاښ دی په دې باندې درد دی په هر یو دی دنه د جامې غاښ دی چې هر یو غاښ دی خو بیا درته وایم هغه ملګرو ته اجازت دی چې نور مسلمانانو ته زما دغه دعوت زما وظیفه ورسوي تاسو ته اټومیټک زما اجازت شو بیا که نه شیر کوئ اجازت په تاسو ته نه وي پاکه خبره کوم ښه دا بعضې ملګري وایي چې تاسو پکې اجازت او اجازت نو بیا ځان نه کوئ که نه دې کې اصل کې اجازت وي چې اجازت نه وي که نه نو بیا خو د دنیا دوکانونه ډک دي او دا کتابونو د وظایفو لیکلی شوي در سړي به راغسته او بس وظیفې به یې کولې خو نه په دې کې خلکو چلې کړې وي د دې وظیفې پخې کړې وي د دقې وجې نه په دې کې مین شی اجازت وي نو زه به تاسو ته اجازت الوي چې شعر یې کوي څه به کوي کینچي به راوالئ مطلق د اوسپنې شی به راواخلئ په کم غاښ چې درد دی نو د هغې نه مخکې به تاسو به دې څه وکئ تاسو با درې پیرې مخکې درود شریف صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا به ووایئ بیا به پسې انه علی رجعه لقادر انه علی رجعه لقادر دا آیات چې دی په سورة طارق کې آیات دی دا به 11 پیرې ووایئ بیا به ورپسې درې پیرې درود شریف ځان پوهېږئ تاسو ګوره زه په ویډیو کې تاسو پوهېږم ښه په تفصیل بیا ملګری په واتساپ رابطو کې وایي حضرت وایي تاسو هغه وظیفه څنګه ویلي وه نو یې پاکو توتانو څه چلو کو دې خلکو سره نو برای کرم دغه به 11 پیرې ووایئ انه علی رجعه لقادر دا سورة طارق ته په عما فارق سورة طارق پر راوړوي که چاته نه یاد راوړوي پای کې دا آیات ته انه علی رجعه لقادر 11 پیرې به ووایئ بیا به ورپسې درې پیرې درود شریف صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم او په دې سر به ورچوف کوي په کم غاښ چې درد دی په هغې به ورچوف کوي هغه انسان ته چا چې په غاښ درد دی او هغه غاښ به وي داسې درې پیرې وټکوئ انشاءالله د الله په حکم سره په 15 منټه کې په 2 منټه کې به غاښ درد بالکل د الله په حکم ودرېږي سبا وکړئ بیا درته طریقه ښیم دوهراوم درته ګوره بیا به رابطې نه کوئ خو اجازت اله دی چې کم مسلمان یې شیر کوي هغه مسلمان ته زما اجازت شو او سره خیر د الله نوم په کمنټس کې مول کوي چې الله خوشحاله شي درې پیرې به درود شریف وایئ صلی الله علیه وسلم د دې درود شریف دا آسان دي درې پیرې به ووایئ بیا به پسې دا آیات انه علی رجعه لقادر دا به 11 پیرې ووایئ بیا به ورپسې درې پیرې درود شریف وایئ او په دې به ورچوف کوئ او کم غاښ باندې چې درد دی هغه غاښ ووایئ درې پیرې به وټکوئ او بیا به غاښ ورچوف هم کوي انشاءالله د الله په حکم سره تاسو ګورئ تاسو تجربه وکړئ چې دا غاښ الله رب العزت ښه کوي او که نه ښه کوي ټیک شو